د سپینې پګړۍ احترام یې وکړو. کمشنر صاحب ډي اي جي صاحب هغه ایک جماعت ته روغل او چې کوم جماعت ختم په دوران شي لو سپیکري بند شو ایک جماعت ته روغل. یتمنه خبره سیورېدن لګیا وه، حالات خرابېدل، خو الحمدلله توسې غوندې بني مسلمون افطاري په وخت یا او ښځینه پکې ریشه دعاګانې کولې او د علما لګیا وي ماشاءالله دعاګانې به یې کولې، ختمې به یې کول چې موږ د بني وطن د دغه شي متحمل نه ده، د امن ضرورت ته نن نو الحمدلله یې توسې ټولې بني غیور مسلمون عوام او د علما او د تاجر برادري او د سیمه سیاسي پارټي دي او د ښځینه پکې ریشې چې کومې دي دغه ټولې دعاګانې برکت سره نن اجه کومه یوه سانحه شوې وه د علما او د انتظامیه په میون شي لو سپیکر ختم متعلق لو سپیکر شي بیان او د دعا د ختم قرآن متعلق غلط فهمي خبر غولي به الحمدلله نن آغا خوش اسلوبي سره او پښته نرخ دستیر رواج مطابق الله رب هغه حل کړ الحمدلله. د سپینې پګړۍ احترام یې وکړو او د مسجد احترام یې وکړو او امام احترام یې وکړو او نن مشپښین 3 بجې الحمدلله سیمه کمشنر صاحب ډي اي جي صاحب او سیمه افسرون دی باندې هغه ایک جماعت ته د پښتې نرخ دستیر رواج مطابق روغل چې کوم جماعت شي واقعا شوې وه او چې کوم جماعت نه ایستود ورله شو او چې کوم جماعت ختم په دوران شي لو سپیکري بند شو ایک جماعت ته روغل علماء ته نوسوي او خپل میون شي چې کومې غلط فهمي وي افهام او تفهیم سره الحمدلله حل شوی بیا نو تاسو باندې کوم ته ټول ته مبارکباد درکوم، غیور عوام ته، سیاسي پارټیز ته، سوشل میډیا پریس کلب دی باندې ولا علما ته ټول ته مبارکبادي درکوم چې الحمدلله نن هغه خبره په خشوعي طریقې سره حل شله. خبره داسې وه چې تاسو مخې ته خبر روشي چې زه سره لګیاوم پرین شپه 1 بجې سره لګیاوم نو مخشاو سره لګیاوم سیول زینا دی متواک روکو چې مولوی صاحب تی د علما مشریه امیجیا ته مشریه ته انصاف تقاضې ته وګوره او حق ته وګوره چې حق او انصاف مطابق تو کیما فیصله وکړه همیشه منظوره ده. یتمنه چې مته حق او د انصاف غیشت روچولا او نمجا چې کوم مناسب وګڼه پښتې نرخ دستیر رواج مطابق دی به ایک جماعت تنن روغل او علماء تنوسفي او ایک جماعت شریش کی بیان میان وشو او دعای خیر پوښله. اف آر خبره وړي کی خبره وا اف آر چې کوم شو هغه ختم کو او مولوی صاحب چې کوم سره زوتای شو ایک جماعت تروغل डी आई जी साहब कमिश्नर साहब ने इदारे वाला डी पी ओ साहब दे मी शुक्रिया अदा कवी چې د پګړۍ احترام وکړو او د جماعت احترام وکړو او د مسجد احترام وکړو په دغه باندې می ټول مشکوري